أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ودي آيات مباركة انسان د احسان فراموشي ذکر دی او دې سره سره د دې خبرې ذکر دی چې د انسان هر یو عمل که ښه عمل وي او که بد عمل وي دا لیکل کېږي نوٹ کېږي او په دې باندې الله تبارک وتعالی د فرشتو ډیوټي لګول دا او فرشتي هغه لیکي. هر انسان سره الله رب العزت څه فرشتي مقرر کړي دي. دوه فرشتي چې هغې ته کرامن کاتبین ویل کېږي. قرآن مجید کې د هغې ذکر دی په سورة الانفطار کې کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون چې دا دوه فرشتي لیکونکي فرشتي معزز فرشتي خي طرف ورد انسان اعمال صالحه لیکي د نیک کارونه لیکي د مز روجا زکات صدقه نفلونه عبادات ښېګړه بل سره احسانات شکر صبر هر څه د لیکي دا درج کوي. بل طرف ته چې کومه ګسه فرشته ده د ګس طرف ته مقرر ده نو هغه د انسان ګناه نافرمانی دروغ حسد غیبت چغلی او مز پر خودلل زکات په وخت باندې نه ادا کول د الله حکم نه پوره کول دا نافرمانیانې د دې لیکي. او پر ورځ د قیامت چې کله انسان د الله په حضور کې به پیش شي نو د انسان ته د اعمال نامه خوره وره به مخې ته کړلی شي. د ده په مخ کې به دا اعمال نامه چې ده دا خوره وره او دا انسان کله چې دی مړ شو مرګ نه وروستو دی چې قبر ته ځي نو هلته دنه به په عربۍ کې تپوس کېږي او دی به جواب په عربۍ کې ورکوي. اگر که ده عربي نه دی زده کړی او دله عربي نه دی زده په دنیا کې نو په ورځ د قیامت هر یو سړی چې دی هغه به لیک پړاولی شي دته به د لیک پړاولو طاقت او قوت او دا ملکه حاصل شي. اگر که دنیا کې دی انپړی و دی د سکول او مدرسې طرف ته نه تللی خو دی به پړاول کولی شي چې دی په ورځ د قیامت خپل اعمال نامه په خپله پړاو کړي په خپله وګوري او په خپله دی هغه ګناهونه او نیکیان یې خپل ولولي. دا ځکه چې دنیا کې کله کله یو سړی که پړاول نشي کولی نو بل ته وایي چې ته دا وګوره دا پرچي مې څه لیکلي نو هغه پرچي مې ورته لکه وګوري او ورته وایي چې دې مې خو دا لیکلي ولې د دې انسان په دې ذهن کې او د ده په دې زړه کې بیا هم شک کېدی شي څه خبره دې سړي نه پاتې شي او یا د پوره خبره ماته کړې نه یا دا خبره داسې نه دا داسې نو د ده په دې ذهن کې دا شک ځي او راځي. او اعمال نامه چې ده نو بیا خو ظاهره ده د انسان خلاف یو حجت هم دی یو دلیل هم دی چې د کوم ګناهونه نافرمانیانې کړي دي نو په ورځ د قیامت که دا اعمال نامه فرشتي د انسان ته پړاو کړي ورته وایي دا ګناهونه دي کړي نو دی به خیال او ګمان دا کوي چې یره یا خو دې کې ګناهونه زیات د فرشتو زیات ماته وښودلو او یا دا ګناه داسې یا هغسې نو الله رب العزت هغه حجت او هغه دلیل او هغه الزام د ختم کړ چې دی په خپله ولولي په خپله دی وګوري نو د ده نه به پکې څه ټکې پاتې کېږي نه شک او شبه به یې ختم شي. یو ځل به وګوري دویم ځل دی بیا وګوري دریم ځل دی بیا وګوري شک او شبه به یې ختم شي. او د نیکو په ضمن کې هم دی به خپل نیکیانې ګوري که ده ته فرشتې اعمال نامه بیان کړي نو د ده په زړه کې به دا خیالات راځي چې کېدای شي زما نیکیانې زیاتې ما خو زیاتې کړې او دې کې درج شي نه دي یا درج دي خو فرشتو ما ته ونه ښودلې
دا لوستونکی چې دی د ما باندې پوره نیکیانې زما ونه لوستلې نو الله رب العزت به دله دا طاقت ورکړي چې زه په خپلې پړاوه وهم چې ستا دا شک هم ختم شي دا شبهه دې هم ختمه شي او هیڅ قسم اعتراض مقام ته حاصل او ملاو نشي نو انسان سره الله رب العزت دوه فرشتې مقرر کړي دي کراما کاتبین د انسان اعمال صالحه لیکي او دویم قسم اعمال سیئه بد عملونه او ګناهونه هغه لیکل کېږي او پر ورځ د قیامت چې د انسان اعمال نامه اخلي نو دا دوو طریقو سره ده بعضې خلکو ته به ښي لاس کې میلاوه شي او بعضو ته په ګس لاس کې کوم کامیاب سړی دی د ده اعمال نامې کې نیکیانې زیاتې دي ګناهونه پکې کم دي یا یې کړي دي خو توبه یې وکړل نو هغه ترې میټاو شوي دي نو دې سړي ته به اعمال نامه مخې نه فرشته راشي او دل په لاس کې به ورکړي نو دی چې کله د اعمال نامه خپله دا واخلي نو ده ته به خپل د کامیابۍ هغه ستوری ښکاره شي چې زه خو کامیابه شلم مخامخ فرشته راغله زیری یې هم راکړ او اعمال نامه هم په ښي لاس کې راکړله نو دی به منډې وي رشته دار مخې له راځي دی به وي هاو مقرؤ کتابیه پلار یې مخې له راغی دی به وي هاو مقرؤ کتابیه تره یې مخې له راځي ماما راځي کور والا دي څوک هم دي دی به منډې وي هاو مقرؤ کتابیه زما د اعمال نامه خو وګورئ که نه لږه وایي زما د اعمال نامه خو لږه وګورئ لکه دنیا کې یو سړی دته څه د پیسو خط راشي یا څه د نوکرۍ خط راشي یا څه د خوشحالۍ خط راشي نو دی په منډو منډو راځي کور ته وایي دا ګوره زما لیټر ما پسې راغلی وي خوشحالېږي یو ته بل ته وایي نو هلته چې ده ته کله اعمال نامه میلاوه شلله او ده د اعمال نامه په ښي لاس کې واخیستله نو بیا به چې د ده چا سره ملاقات کېږي دی وایي چې دا وګورئ دا وګوره که نه دا زه کامیاب شلم دا وګوره زه جنتي شلم ما ته د جنت زیری شو بل طرف ته نافرمان کس دی چې ده له اعمال نامه په ورکولی کېږي نو د هغې دوه طریقې علماو لیکلي دي بعضې علما فرمایي چې دی به دا لاس داسې وروسته ویسي ګس لاس او دې طریقې سره به اعمال نامه واخلي بعضې وایي چې د ده دا زړه چې دی دلته به سوری وشي او دی به دې ځای کې په دې زړه کې خپل دا لاس دندې کړي او وروسته نه خپله اعمال نامه به واخلي او مخې ته به راوړي لکه داسې ګرانې طریقې سره ده ته اعمال نامه به میلاویږي نو بیا به چې کله ده ته اعمال نامه میلاوه شي دی به وایي لم اوته کتابیه ولم ادري ما حسابیه وایي دی به وایي ارمان دی چې ما ته زما د اعمال نامه نه وی میلاوه شوې او ارمان دی چې ما ته زما د دې حساب وړو پته نه وی لګېدلې چې ما دا لیدلې نه وی چې زما دومره ګناهونه دي دومره نافرمانۍ دي زه ناکامه شلم ارمان دی چې ما ته دا نه وی میلاو شوې ارمان دی زه د دې نه خبر نه وی بیا به دې افسوس مرګ کوم ځای کې دی چې مرګ راشي زه مړ شم زه ختم شم زه خاورې شم او زه د جهنم نه بچ شم خو هلته بیا مرګ نشته دی او هلته بیا افسوسونه به کار نه ورکوي خپلمانتیا به کار نه ورکوي نو په دې آیت مبارکه کې د انسان د احسان فراموشۍ ذکر سره سره د انسان د اعمالو د لیک ذکر دی وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء الله رب العزت فرمایي کله چې موږ د انسان ته مهرباني وسکو لکه تکلیف مصیبت ترې لري او په ده باندې چین او راحت راولو د ده د مشکلاتو هغه حالات بدل شي مشکلات ختم شي د تکلیفونو هغه حالات بدل شي تکلیفونه ختم شي د مصیبتونو هغه حالات بدل شي او د دنیا په اعتبار سره د صحتمند تندرست خوشاله زندگی تیری من بعد ضراء مستهم چې کوم تکلیف ته رسیدلی هغه ترې لرې کړو او دې مونږه په چین سکون کې کو اذا لهم مکر فی آیاتنا الله فرمایي دغه وخت کې دی زمونږ په آیتونو کې بیا تدبیرونه کوي مقابلې کوي اول خو دی الله ته محتاجي ظاهري ښکاره کوي دریاب کې روان دی او دریاب چپو کشته راواغېستله دی الله توازونه کوي کله چې راپورې شو بیا غیر الله توازونه کوي بیماره شو نو دی الله توازونه کوي او چې کله د بیمارۍ نه ښه شي صحت ورته میلاو شي نو دی غیر الله توازونه کوي دغسې هر تکلیف هر مصیبت هر پریشانی چې هغه د ده نه لرې شي او دی په چین او سکون او راحت کې شي نو دی بیا غیر الله توازونه کوي او د توحید کوم آیتونه دي د الله د یووالي کوم
مضمون دی او بیان دی هغې کې بیا جنگ جګړې کوي بیا بحث و مباحثې کوي او بیا د هغې دپاره ناجایز دلیلونه او ناجایز حیلې اختیاري او هغه پیش کوي قل الله اسرع مکرا ووایه زما محبوب صلی الله علیه وسلم الله رب العزت ډېر زر تدبیر کوونکی دی کوم سړی چې د الله په آیتونو کې مکرونه کوي او د الله خلاف تدبیرونه کوي دی الله ته نقصان نشي رسولی خو الله رب العزت بدنه د دې تدبیرونو او د دې مکرونو بدل واخلي ان رسولنا یکتبون ما تمکرون او دی چې د اسلام خلاف کوم کوشش کوي د دین اسلام خلاف د کوم محنت کوي که د مالی لحاظ سره کوشش کوي که د جانی لحاظ سره کوشش کوي که د اسلام په باره کې د نقصان سوچ او فکر کوي د هغې دپاره د مشورې کوي محنت کوي تګ و دو د کوم طریقې سره هم چې د اسلام خلاف د کوشش او محنت کوي او سازشونه کوي الله رب العزت فرمایي هغه فرشتي لیکي هغه فرشتي چې موږ مقرر کړي دي په ده باندې د هغه مکرونه هغه تدبیرونه لیکي او په ورځ د قیامت دا به درته مخې ته کړلی شي او په هغې باندې به بیا د فیصله کېږي واذا اذقنا الناس رحمة من بعد کله چې اوسکو موږ انسان ته مهرباني من بعد ضراء وروستو د تکلیف نه مستهم چې هغه تکلیف دوی ته رسېدلی اذا لهم مکر فی آیاتنا دغه وخت کې دوی بیا تدبیرونه کوي زموږ په آیتونو کې د کمزوري کولو دپاره او د هغې خلاف دلایل پیش کړي قل الله اسرع مکرا ووایه زما محبوب صلی الله علیه وسلم الله رب العزت ډېر زر تدبیر کوونکی ان رسولنا یقینا زمونږ فرشتې استازي یکتبون هغه لیکي ما هغه څه تمکرون چې کوم مکرونه او کوم تدبیرونه تاسو کوئ هغه فرشتې لیکي او ستاسو په اعمال نامې کې درج کړي